مخکې هفته کې د قربانۍ فضایلو باره کې خبره شوې وه. قرباني فضایل څه شی دي؟ په دې اجر څومره ملاویږي؟ اوس د قربانۍ هغه مسایل چې په چا باندې واجبېږي، څه قسمه ځناور دي په هغې قرباني کېږي، په څه باندې نه کېږي. نو شریعت چې کوم حکمونه هغې دپاره مقرر کړي د هغې یو تذکره ده. ټولو کې ډومبی خو د قربانۍ حکم د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسب باندې دا دی چې یو کس مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي او صاحب نصاب وي او آزاد سړی وي، په ده باندې قرباني واجب ده. که چېرته غیر مسلم وي په ده قرباني نشته، یا غلام دی په ده قرباني نشته. کم سړی نابالغه دی د ظاهر روایت هم دا د هغې کې دا لیکلی شوي دي وی چې کم ماشوم نابالغه دی که صاحب نصاب وي په ده باندې قرباني نشته. بیا یو حکم راځي د صاحب نصاب چې یو مسلمان سړی یا ښځه هغې سره دومره مال او دولت وي، 9 تولې سونا سره زر او 52 تولې چاندي سپین زر چې دا چا سره وي یا د دې قیمت وي. خو علما کرامو د دې باره کې دام لیکلی دي وی که سونه قیمت څومره هم زیاتیږي، د چاندۍ قیمت خو کم دی، خو نصاب به په پیسو باندې نه لګي، د دې په مقدار باندې به نصاب لګي. بیا داسې پکې کیدی شي چا سره سونه وي، هغه سره 100 روپۍ وي، هغه د جمع کي، هغه نصاب ته رسي. یا یو کس دی هغه سره د ضرورت نه اضافي څه سامان دی، موټر دی، کور دی، یا داسې دکان دی، په هغې کې دومره سامان دی چې د هغې قیمت د 52 تولې چاندۍ جوړیږي، نو په دې سړي باندې قرباني واجب ده، دی به قرباني کوي. او هغه قیمت نن سبا 10 زره کم 1 لک روپۍ دی، 90,000 روپۍ. بیا په دې کې قربانۍ حکم دا دی چې په دې کې د کال تیرېدو شرط نشته. په زکات کې خو د کال تیرېدو شرط دی چې په مال د کال تیر شوی دی. که د اختر په 3 ورځ د نور پریوتو نه مخکې ته د دې پیسو مالک شي، په تا باندې قرباني واجب ده، ته به قرباني کې. بل حکم دا دی چې یو ښځې له خاوند حق مهر ورکي او که دی مالک شوي هغه دې نصاب ته رسېدلی دي، په دې باندې هم قرباني شته. او که خاوند والا حق مهر نه وي ورکړی، تشې لیکلی وي دا مالک شوې نه ده، نو دا په دې باندې بیا قرباني نشته. په مسافر باندې هم قرباني نشته. مسافر که چېرته قرباني وکړه نو دته پې ثواب میلو شي، او که قرباني ونه کړه نو په ده باندې نشته. که مسافر مقیم شو په 3 ورځ د نور د پریوتو نه مخکې، نو په ده باندې بیا هم قرباني شته. یو سړی دی هغه غریب دی، په ده باندې هم قرباني نشته. خو که یو غریب سړي چېرته زناور واغېسته نو بیا به دی دا زناور خرڅولی واپس نشي، دی به خامخا د دې زناور قرباني کوي. ولې؟ ځکه چې دا قرباني په ده باندې لازم نه وه، ده په ځان باندې نظر کو ده او نظر به خامخا قرباني. نو غریب سړی چې زناور والی دی به خامخا قرباني کوي. که یو سړی دی هغه چاله خپل ټول مال قرض ورکه او د سره څه نو پاتې، نو دی به بیا د کور سامان خرڅوي، که صاحب نصابي دی به قرباني کوي. ځکه د چاله مال قرض ورکړی دی هم د ده مال دی، لا د ده ملکیت کې دی ته به واپس ملاویږي. خو که بیا هم د سره دومره مال پاتې نه شو، کور کې هم څه نه وي، نو بیا په ده باندې قرباني نشته. خو اول به دی دا کوي چې یاره قرض دپاره دومره مال د ځان له پاتې کي چې په هغه باندې دی قرباني وکړي. یو سړي سره کتابونه دي، کتابونه په 2 قسمه باندې دي. یو داسې چې سړی ځان دپاره مطالعه کوي، یو مکتبه جوړه کړې ده، نو په دې باندې خو قرباني نشته چې دا صاحب نصاب ته رسېدلی وي. خو که داسې کتابونه وي چې یو سړي ځان له لایبرري جوړه کړې ده او هغه وایي چې نور خلک راځي، دا سړی تعلیم یافته هم نه دی، هغه کتابونه د ده ضرورت هم نه دي، خو د ده په ملکیت کې دي، نو دا سړی به هم د دې کتابونو قرباني کوي. دا هم صاحب نصاب شو، د دې به هم قرباني کوي. یو سړی دی هغه سره حرام مال دی، د غلا مال دی، یا چېرته نور د سود مال دی، نو د قرباني نه کیږي. که حرام مال دی چا نه پټ کړی دی، نو پکار دا دی چې دا مال هغه سړي ته واپس کړي.
د سود مال دی نو د دې سړی هم قرباني نه کیږي که یو کور کې داسې کسان وي د ګڼې کور وي اکثر د ټولو ګټې مټې یو وي نو په هغې باندې په هر یو سړی که چېرته پلار دی زوی دی رور دی که دی ځان له صاحب نصاب وي په دې باندې قرباني شته او که چېرته ځان له صاحب نصاب نه وي یو کس پکې صاحب نصاب وي صرف صاحب نصاب دی وکي نو په دې نورو باندې قرباني نشته کاروباري شریک مرګري په هغې باندې په هر یو سړي باندې ځان له راځي مثلا دوه کسان وي زمونږ یو ځای کاروبار دی نو چې یو ځای کاروبار دی هر سړی د خپل نصاب ته وګوري چې یا یو سړی د 90,000 روپو مالک دی بل سړی هم د 90,000 مالک دی نو هغې د خپلې قربانیانې وکړي په کمو ځناورو باندې چې قرباني کیږي په هغې کې اوښ دی غوا ده غویې دی دا شانتې چیلی ګډ په دې باندې قرباني کیږي د نصوصو نه دا راځي چې کومه جوټه ده میخه ده نو دا په دې غوا باندې قیاس ده په عربو کې اکثر د میخې دا شیزونه نه نو ځکه د دې قرباني د دې ذکر پکې د نوم نشته نو نور علماو په دې قیاس کړی دی د دې اجازت ورکړی دی د غریز ځناور په دې باندې قرباني نه کیږي چې کم ځناور په غرونو کې پاتې کیږي او هغه ته راونیسي قرباني پکې په ده باندې نه کیږي خو که داسې ځناور فارمې ځناور وي فارم کې ساتلی شوي وي یا هغه ځناور چې هغې د نصاب دپاره هغې داسې کړي وي چې یاره هغه ځناور له سستنې والي وي د هغې نه بل ځناور پیدا شوي وي نو د هغه ځناور قرباني هم کیږي دا هم جایز ده بهتره قرباني په ځناورو کې د مؤنث ده مطلب د ګډې قرباني افضل ده د سخی د غوا افضل ده د میخې افضل ده د اوښې افضل ده نو د دې قرباني ډیره افضل ده او که چېرته دا بیا نه وي نور وي د هغې هم جایز ده خو افضله قرباني پکې د دې ده په مشکات شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي وی خسته او سور ځناور وایي چې کم خسته ښکلې په شکل باندې ښکاري نو د هغه ځناور قرباني وکوي او الله تعالی ته ګوري هغه پکار دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبو رب کریم وی ما د پاره هغه خرچ کی چې کم تاسو ته زیات نږدې وي نو هغه شیزونه ما د پاره قربان کوي که یو کس قربانی کوي د ضرورت د یو خسته څاروی دی هغه علي نو هغه که په 2 لکه علي نو بهتر صورت دا دی چې په 1 لک باندې والې په 1 لک باندې بله واخله نو قربانیانې به دې ډېرې شي اجر به پرې درته زیات میلو شي د ځناور د عمر په باره کې د اوښ دپاره 15 کاله شرط دی د غوا د سخي د میخې جوټې دی دپاره 2 کاله شرط دی د چیلی دپاره 1 کال شرط دی او د ګډ دپاره 1 کال یا د 6 میاشتو چې وي او ښکاري د 1 کال دا وله شرط دی که د دې نه 1 ورځ هم کمي نو په دې باندې قرباني نه کېږي که 15 کالو نه 1 ورځ کمي د 2 کالو نه غوا 1 ورځ کموي چیلی د 1 کال نه 1 ورځ کموي او دا شانتې ګډ د 6 میاشتو نه 1 ورځ کمي په دې باندې قرباني نه کېږي دا علام چې مونږ وایو د 2 غاښو دی د 4 غاښو دی نو دا یو علامت دی کم دا ګجران دي دا غوایان وغیره ساتي نو د دې په نس باندې د دې علامت دا وي چې یاره دا غاښونه راوخیږي نو دا د 2 کالو علامت دی خو که یو سړی په یو معتمد سړي نه علي هغه په خپله ساتلی وي څاروي هغه ته پتې چې یاره دا سړی دروغجن نه دی ته په خپله ساتلی دی زه د دې ګواه یم نو که غاښونه پوره هم نه وي برابر هم نه وي نو په هغه څاروي باندې بیا هم قرباني کیږي خو دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی د سوداګرو خولو ته اعتبار نشته هغې اکثر دروغ وایي مخکې ورځ راته چا خبره کوله وی بعضې داسې خلک دي وی چې دې څاروي راونیسي وی هغې له دا سیډونو غاښونه اتراشي نو وی دا منځني پکې غټ ښکاري نو هم وی دا د 2 غاښو دی یا پکې داسې کوي وی چې دې له وی ډاکټرانې راوستي وي هغې ته غاښونه لګوي لکه دومره ظالمان دي هغه ډاکټران هم پکې ملوث دي هغې به هم په دې عذاب کې ملوث وي ځکه چې د خلکو قربانیانې خرابې مخکې راته چا خبره کوله یو زمونږ څاروی و یو خوراک یې کوله وی چې ګیانې چک ووهلو غاښونه ترې لاندې پرېوته نو هغې ته یې غاښونه لګولي بل دوکه پکې دا کېږي چې ګوره په ګډې باندې هم قرباني کېږي خلک چې دی نو ګډانو ته خصوصیتینو لګوي دا عجیبه کارونه دي ښه یو بل مې دا کته چې هغې چیلو ته د ګډ سرمنې اچولې ورپسې ګنډلې وه
وی ګډ ګران خرڅېږي او چیلې ارزانې خرڅېږي نو قسمه قسمه دوکې په دې کې کېږي نو هغه قسمه ځناور اخلی چې کم د 2 کالو پوره وي 2 غاښونه مکمل پوره وي چې شک دې پکې کېږي هغه بیا مه کوه دا دوکې موکې نه د خلکو ځان وساتئ. په غټ ځناور کې به څو کسان شریک کېږي؟ په غټ په اوښ غوا سخی په دې کې 9 کسان شریک کېدی شي. چیلې او ګډ دې کې یو ځناور شریک کېدی شي. حدیث کې راځي البقرة عن 7 په غوا کې 9 کسان شریک کېدی شي. که بعضې کسان داسې وي چې هغې په دې کې مطلب 9 کسان دي او هغه 9 کسان په دې کې شریک شو ټولو برابرې حصې واچولې دا 9م کس وی یره ما سره خو مال نه برابرېږي زه به په خپله حصه کې ځان سره بل سړی شریکم نیمې به زه کم نیمې به مې دا ورور کي نیمې به زه کم نیمې به مې تره زوی کي نو د 8 واڼو قرباني ونه شوه. ټیک شوه د 8 واڼو نه ده شوې دا ټول به بیا د سره بله قرباني کې په دې کې لږ احتیاط پکار دی. ښه اوس څه کسان داسې دي چې هغې 6 حصې کړي دي او ټول مشترکه راجمع شو هغې وي دا 8مه حصه به مونږه دې دپاره وکړو چېرې یو 8مه حصه پکې مونږه بېله وکړو نو دا هم بیا ټیک نه ده. خو که ټول په دې کې داسې کوي چې یاره اوس والدینو دپاره هر سړی قرباني کوي چې چا والدین وفات شوي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دپاره کوي نو پکار دا ده چې هر یو سړی که بېله قرباني کوي بیا خو ټیک ده خو که یو کس دا وایي چې یاره دا قرباني مې د مور او پلار دپاره شو بیا هم ټیک نه ده. دی به داسې کوي چې قرباني به ځان دپاره کوي د هغې اجر به والدینو ته وربخي خو که بېله حصه دې جوړه که هغه بیا ټیک د قرباني ولو شه مور له دې بېله قرباني وکړه پلار له دې بېله وکړه نبي کریم صلی الله علیه و وسلم له دې بله قرباني وکړه نو دا بیا ټیک ده. خو که داسې دې ونه که نو بیا قرباني نه کېږي د دې نورو او چې یو قرباني ته ځان دپاره وکړي نو د دې اجر ټولو خلکو ته وربخلی شي ډېر مسلمانانو ته وربخلی شي د هغې په اجر کې به څه کمې نه راځي. که یو سړي ته دې ویلي نه په هغه باندې قرباني فرض وي او هغه له تا قرباني وکړه نو قرباني ونه شوه. که د یو سړي نفلي قرباني ده قرباني په هغه نه کېږي خو ته وایې یاره بس قرباني ورله کوم نو بیا ټیک ته د هغې قرباني. خو بعضې په یو کور کې پلار وي هغې ته پته ده چې یاره دی بچو له زه قرباني کوم نو دا بیا ټیک ده. په یو کور کې چې ټول مشترکه وي نو که یو پلار یې صرف څاروی راولي د ټولو بچو صاحب نصابو په کیسو کې نو دا هم بیا ټیک ده. یو ځناور سړی والي مالداره سړی نو دی په دې کې بیا بعد کې کسان شریک کوي نو پکار دا دی چې دی اول نه دا نیت وکړي چې زه قربانۍ له څاروی والم که څوک را سره شریک کېږي د هغه د حصې مقدار پیسې به ترې نه اخلم دی به ځان سره شریک کوم دا ټیک ده. او که د نیت نه وي کړی بیا شریک کړي نو دا مکروهه ده. دا د مالداره سړي حکم دی. که یو سړی غریب دی په د قرباني نشته د څاروی واغېسته دی وایي چې یاره که بل څوک را سره شریک شو نو دی به په دې کې زه ځان سره شریک کم د دې قیمت به ترې واخلم. نو که د ځان سره بل سړی شریک کو د پیله نه نیت نه وي کړی نو د دې بل قرباني مو نه شوه او د چې کم دا نظر منلی او دی به همدومره حصه قرباني بیا کوي ځکه دا په د نظر دی په د باندې قرباني خو لازمه نه وه. خو که پیله نه نیت کړی وي که ما باندې یاره دا قرباني لازمه نه ده خو زه څاروی راولم که یو بل ملګری را سره پکې یو ځای شو نو زه به دې ځان سره پکې شریک کم قیمت به ترې نه واخلم نو د دا قرباني بیا ټیک ده. په ځناورو کې هغه ځناور زیات بهتر دی چې کم ګډ سړی راولي یا یو حصه وکړي نو که حصې او د ګډ قیمت یو وي نو بیا پکار دی چې ګډ یا چیلې د ځان له راولي نو د شبهاتو نه پکې وځي. خو بهتر قرباني د هغه ځناور چې کم خسي وي د هغه ځناور قرباني بهتره ده. قربانۍ نه مخکې ځناور نه فایده اخیستل مطلب داسې فایده چې یاره هغه غوا دې راوسېده یا میخه دې راوسېده هغه پی کوي نو هغه پی ته نشي استعمالولی د هغې په تنونو باندې ته اوبه چاڼکا کوه چې هغې ته تکلیف نه خو که بیا هم تکلیف وي پی دې ترېنه واخېسته نو هغه پی صدقه که که هغه پی دې خپله استعمال کړو نو د هغې قیمت بیا صدقه که نو دا په مونږ باندې بیا لازم دی. هغه کم سړي سره حرام مال دی د سره قرباني نه کېږي مال یې حرام ګټلی دی او په هغې کې یا بینک د چا کاروبار دی سودي بینک چې کم کاروبار دی د سره قرباني نه کېږي. د دې یو هیله علماو دا لیکلې ده چې دا سړی د چا نه قرض مال واخلي قرض پیسې دې واخلي
چې دا سړی کله قرض پیسې واخلي یا د تعالی قربانۍ کې در کې حلالې بیا د هغې نه قرض د ختم کړي نو د قرباني بیا وشوه. یا یو سړی دا دی چې هغه سره د شاعر الاسلام پورې خندا کوي، د اسلام شاعرو پسې د اسلام د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنتو پسې صحابو پسې بدرد وي، دې سړي سره قرباني نه کیږي، د سره ځان مشرک کوي. که یو قربانی زناور سړی نه مړ شي، که یو سړی صاحب نصاب دی او د نه زناور مړ شو، دی به دا زناور واپس بل به اخلي، دی به خپله قرباني کوي. ښه که یو سړی غریب دی هغه نه زناور مړ شو نو په ده باندې بیا لازمه نه ده که دی دوباره راولي. خو که یو سړي نه زناور ورک شي او دی د هغې په بدل کې بل راولي، مالداره سړی دی، بل زناور یې راوسته، نو هغه بل زناور چې راوسته او د د خپلم پیدا شو نو ده ته اختیار دی مالداره سړي ته چې دی کم یو په دې کې ذبح کوي یو دی واپس کړي، او که دواړه ذبح کوي هم ورته اختیار دی. او که یو غریب سړي نه زناور ورک شو او د په دې نیت باندې راوسته که یاره زما بل زناور پیدا شو یو به خرڅوم بیا خو ټیک ده، یو د خرڅ کی یو د حلال کی، او که دا نیت یې نه وي کړی او زناور پیدا شو او دا بل هم دی نو بیا دا نظر دی دپاره دی به دا دواړو زناور حلالوي، په ده باندې دا لازمه ده. د قربانی زناور چې کله واخلی دی واپس دوباره خرڅول، که یو مالدار سړی وي دی د قربانی زناور واخلي او دی دا زناور خرڅ کي دوباره دی وي یاره دا خو مې کمزوری راوسېدی نه لږ غټ راولم نو بیا خو ټیک ده، بیا د دی واپس کی خسته غټ څاروی دی په دې باندې راولي. خو که یو زناور داسې وي چې هغه د خرڅ کو په ګران قیمت باندې بلې په ارزان راوسته نو دا کمې پیسې دي دا دی اوس نشي استعمالولی، دا به صدقه کوي. او که کم سړي باندې قرباني نه کیږي هغه زناور راوسته دی بیا دوباره نشي خرڅولی. که ده دا زناور دوباره خرڅ کو یا بل زناور هم واخیسته نو د ده دپاره قرباني نظر دی. ګوره شریعت تا ته وایي په تا باندې نشته، چې تا باندې نشته بس مه کوه، که بیا د ډه کېږي نو بیا د دې قانون ته ځان ونیسه چې په تا باندې نشته، په تا دا نظر دی. که دوه زناور دی راوسته دواړه زناور به بیا ته ذبح کړې. که یو سړی په قرضو باندې قرباني وکړي نو قرباني ټیک ده، خو دا قرض به بیا ادا کوي. ممکن دا یو غضب دی وي قرضدار یې چا وجلی دی، څوک چاله قرض ورکړي نو بیا هغه لارې ورته بدلوي، بیا نمبر هم نه اوچتوي، په بل هم نه راځي، نو قرض چې د قربانۍ دپاره اخلي نو بیا د ادا کولو اراده هم کوه. چې په زناور باندې کله زخم وي، داسې واضحه زخم وي په هغه باندې چې زناور پې ښایسته نه ښکاري نو بهتره نه ده چې په دې زناور قرباني وکړي. ښه دا ده چې ښکلی زناور واخلې چې په نظر ګورې هغه تا ته ښایسته ښکاري. بل داسې یو زناور وي چې هغه دانه مانه پې غټه راختلي، په ده باندې قرباني جایز ده خو بهتره دا ده چې سم راولې. یو زناور دی او هغې غوا د هغې واغېسته او په دې دا حامله ده، دننه د دې په خېټه کې بل یو حمل دی، نو په دې باندې قرباني جایز د قرباني خو کولی شي. راجح قول د امام صاحب په نس باندې دا دی چې کله ته دا حلاله کې نو د دې کم جنین دی دننه د دې خېټه کې چې کم هغه بچی دی نو د هغې دپاره د امام صاحب په نس باندې بیا ذبح لازمه ده، هغه به هم حلالې. که هغه د حلال نه کو هغه هم داسې نشي خوړی. نور ایمو په نس باندې دا ده بس مور دی ول حلاله که به داسې ده چې دی دې ملال کو، ځکه اکثر په خېټه کې وفات شي. هغه زناور چې کم په هغې کې عیوب دي، بعضې داسې زناور دي په هغې کې عیوب دي چې په هغې باندې قرباني نه کیږي. یو هغه زناور چې هغه مذبح خانې طرف ته نشي تللی، چې کم ځای کې ته حلالې قدم نشي اخیستی خپی ماتوي نو په دې زناور قرباني نه کیږي. او که داسې وي چې یاره قدم خو اخیستی شي خو ګوټ قدم اخلي، زور پې کولی شي تلی شي پې نو په دې زناور باندې هم قرباني بیا جایز ده. هغه زناور چې د کمو زناورانو ښکر د بیخ نه کټ شوی وي، خو پیدایشي نه په هغې خو کېږي، خو چې د بیخ نه کټ شوی وي مخکې ځل ما ته چا ویډیو خوله نو په هغې کې داسې څاروي وو چې هغې راټینګ کړي وو او هغې له په هغه څه وي ورته داغونه ولا ورکول، داغونه په هغې باندې د هغې د جړلې نه ښکرونه کټ کول. نو بیا ما هغه کس ته وی دا ولې داسې کوي نو هغه په دې باندې لږ پوهېدو، هغه راته وی دې سره زناور ځوان ښکاري. نو وی چې ځوان ښکاري بیا د دې قیمت زیات شوي، 1.5 روپۍ قیمت زیات وي، نو ګوره په دې کې خو تا ډېر ظلم وکړو. یو خو د زناور سره ظلم وکړو، که د هغه ژبه نشته ربط نه ژبه هغسې د کلام تکلم نشي کولی، یقین وکړئ
زه ته قسم خورم چې هغه ځناور ما کته د هغې د سترګو نه اوښکې روانې وي. ځناور له خو څوک نشه نه ورکوي که نه، اخکر یې دې نه کټ کولي، داسې نه چې بره نه د ویښ نه یې کټ کړي، بیا چې څنګه یې کټ کړي نو اوسپنه یې ګرمه کړې وه د ځناور په هغه سر باندې کې خو چې هغه وینه یې بنده شي. نو ګوره څومره ظلم کوې، یو خو د پردی قرباني خرابه که د قرباني نه کېږي د بل چا، بل د ځناور له څومره تکلیف ورکو. نو د داسې قسمه شیزونو نه ځانونه ساتل پکار دي. د یو ځناور پیدایشي غوږونه نشته دی، که د درېیمې حصې نه کمې نه نو بیا په ده باندې قرباني نشته. او که یو ځناور غوږونه کټ شوي وي او د غوږ به په 3 حصو باندې تقسیم کړي، که د درېیمې حصې برابرې بیا خو پې کېږي، که د درېیمې حصې نه کم وي نو بیا په ده باندې قرباني نشته. بیا ښکرې مات شوي وي، که د درېیمې حصې نه کم مات شوي وي نو په ده باندې قرباني بیا نشي کولی، او که زیات وي نو بیا پې کولی شي. یا چېرته لکۍ کټ شوي وي، لکۍ به یې په 3 حصو باندې تقسیم کړي، که د درېیمې حصې نه د لکۍ لږه پاتې وي نو بیا په ده قرباني نه کېږي، که د درېیمې حصې نه زیاته وي نو بیا پې قرباني کېږي. یا داسې ځناور چې پوزه یې کټ شوي وي، د هغه د درېیمې حصې اعتبار اخیستلی کېږي، که درېیمې حصې نه زیاته پوزه کټ وي نو په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. یا یو ځناور داسې دی چې هغه نظر نه لګي، که د یو سترګې یا د دواړو سترګو نظر نه لګي، که د درېیمې حصې نظر نه لګي نو په ده باندې قرباني نشي کولی. د دې طریقه دا ده چې ځناور به لږ فاصله کې ودرې، چې ته وایې د دواړو سترګو نظر یې کار نه کړي نو هغه ته به ګیا ونیسي. که ګیا له راغو نظر یې کار کولو خو دا ځناور به یو څو ورځې نهر ساتي نو بیا د ده پته لګي. او که چېرته دی وایي د یو سترګې نظر یې نشته نو بیا به د هغې اعتبار اخیستلی کېږي چې څومره فاصله کې د نظر کار نه کوي. ټیک شوه؟ نو دا د دې طریقه ده، علما کرامو دا لیکلې ده. ښه یو ځناور دی د هغه ژبه کټ شوې وي او ژبه یې داسې کټ شوې ده چې هغه خوراک نشي کولی نو بیا په ده باندې قرباني نشته. او که خوراک کولی شي ژبه یې کټ هم وي نو په ده باندې قرباني کېږي. یو ځناور داسې دی چې هغه د اډوکو ګودام دی چې ورته ګورې تش اډوکې دي نو په دې قرباني نشته. ښه د اکثر خلک د قربانۍ نه ځان خلاصوي، تش هغه ځناور وایي چې وي صرف مې پې هغه واجب پوره شي نو په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. یا هغه ځناور چې په هغې کې فاحش عیب وي، ټوخیږي، سینې خرابوي یا چېرته خارښ پې لګېدلی وي په ده باندې هم قرباني کولی شي. هغه ځناور چې کم ګندګي خوري، ګنده شیزونه خوري، مطلب اوښ دی نو هغه ګنده خوراک کي نو په ده هله قرباني جایز ده چې اوښ 40 ورځې ته وتړي، هغه له پاک خوراک ورکړي، هغې نه پس پې قرباني کولی شي. اوس غوا ده، غویې دی، سخی ده یا چېرته میخه ده، دې 40 ورځې به ته وتړې، پاک خوراک به ورکړي چې د دې وجود پاک شي، هغې نه پس په دې قرباني جایز ده. یا چیلی ده، ګډ دی، نو دا 10 ورځې د دې دپاره شرط دی. 10 ورځې به یو ځای کې وتړي چې کله دې بلکل پاک شي، ته مطمئن شي، نو بیا د دې قرباني جایز ده. یو ځناور داسې دی چې خنثی مشکل یې پته یې نه لګي چې یاره نر دی او که ماده ده، نو په دې باندې قرباني نشته. که یو ځناور دی هغې سره چېرته انسان بدعملي کړې وي نو دا ځناور چې ته حلال کړي نو د دې غوښه نشي خوړی، یا دا غوښه وسوځوه، یا علما کرامو لیکلي دي وي د دې دا غوښه ځمکه کې دفن که. داسې بدکردار او بد اخلاقه انسانان شته چې هغې داسې فعلونه کوي نو د دې ځناور غوښه بیا انسان دپاره خوړل جایز نه ده. که یو سړي ته دا معلومه شي چې یاره د ځناور د غلا دی او د بیا هم واخیستو بیا قرباني نه کېږي، مونږ خو وایو چې یاره راپټ کړی دی په ارزان قیمت به یې دله درکړي وایلتې. خلک داسې کوي، مخکې ځل هم داسې چا کړي، زما په یاداشتو کې شته وي دې سړي خو څاروي راوالي دي ورپسې کور ته لاړو، ارزان به یې رانه کړي، وایي مړه ده ماسې دي وړی نو ارزان یې وله ورکه. او که بیا هم یو سړي قرباني وکړه ورته پته ولګېده چې دا قربانی د غلا دی نو کس ته به ځي هغه ته به وایي چا نه دې پټ کړی دی، هغه له به بیا ځي چې هغه چا نه پټ کړی وي هغه ته به وایي چې یاره ما خو اغستی و په قیمت باندې مې اغستی و، یو سړي نه مې اغستی و. نو بیا که هغه اجازت ورکړو غوښې خوړی شي ګینې نشي خوړی. ښه یو ځناور دی پاگل دی، کابو کېږي نه نو د قرباني هم جایز ده. یو داسې ځناور دی چې په هغه کې دا ټول قسمه عیوب راجمع دي نو په ده باندې قرباني نشته. بیا د اختر د مونځ نه پس ته قرباني کول دا بهتره ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خطبه وکړه، د هغې نه پس ته بیا مونځ یې وکړو، هغې نه پس ته بیا قرباني وکړه، دا افضله ده. 3 ورځې قرباني کولی شي، د 3 ورځو نه پس ته قرباني جایز نه ده. یو سړی دی هغه باندې د قربانۍ ورځې تېرې شو، صاحب نصاب د ځناور نه دی حلال کړی، دی بیا ځناور نشي حلالولی، دا ځناور به صدقه کي. او که چېرته د ځناور نه وي راوستی
او بیا د دې نه 3 ورځې په ده باندې تیرې شي او قرباني په ده واجب ده بیا به زناور نه راولي بیا به د زناور قیمت دی صدقه کوي. که یو زناور ته رالړه کې د پریوتو په وخت کې په ده کې عیب پیدا شو نو خیر دی په دې باندې بیا هم قرباني کېږي. لکه راغورځولو دی چېرته زناور خپه ماته شوه یا پې وینې راماته شو یا څه نور فاحش عیب پکې راغو نو بیا پې قرباني کولی شي. اوس 9 کسان شریک دی په یو څاروي کې نو هغې کې یو کس اوس موجود نه دی قربانۍ کې نه بل اختیار ورکړی دی نه وکیل شته نو که دی چېرته دا حلال کو نو د چا قرباني مونه شوه تپوس به کوي که یو کس نه وي په هغه ځای کې دی د چاله اختیار ورکړي چې څاروی یا زما دپاره څاروی واخله بس تا ته اختیار دی ته پوه شه چې څه کې هماغه وکړه. د ذبح کولو شرایط دا دي چې یو سړی مسلمان وي دی بیا ذبح کوي په دې باندې به د الله نوم علي کلمه به په دې باندې وی او دی به د مرۍ او د کم رګونه دي د سا رګونه او د کم د خوراک نالی ده دا به کټ کوي دا مکمل کټکول دی او سر مکمل کټکول بیلول په هغه وخت کې او چاړه دی حرام مغز ته رسول نو دا مکروه دی دا نه وي کول پکار. په خپله سړی ذبح وکړي نو دا بهتره خبره ده او کنی کم از کم چې هلته ولاړ وي ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم 3 اوښان په خپل ذبح کړي دي. بله دا ده چې ښځه ګورې قرباني کولی شي ذبح کولی شي چې هغه تکړه وي چل وله ورځي خو د هغې زړه اکثر کمزوری وي نو نشي کولی خو که ښځه خپله قرباني په خپله کوي ذبح کوي نو دا کولی شي ښه. اکثریت خلک دا وایي چې وګوره په ښځه باندې قرباني وکړه دا خو نه کېږي دا هسې ځان نه خبره دي. د ذبح کولو آداب دا دي چې ته به چاړه پیره نه تیره ساتې. د زناور په مخ کې چاړه تیره کول ناروا ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور دی یو کس راځي د قربانۍ وخت دی او هغه یو زناور په مخ کې اوس چاړې راغسي او تیره کوي عمر صاحب برغو کوړی ورسره وي ښې ورته وی زناور ته تکلیف رسی وی پیله نه تیره کوه او بل دا ده چې تیره کې نو ښه بیا تیره کې چې زناور ته راحت میلو شي او زناور ته ډېر زیات تکلیف میلو نه شي. که یو سړی زناور پیله نه اولي او بیا ذبح کوي نو دا خلاف ادب خبرې دي ښه دا د ادب نه خلاف دي داسې نه دي کول پکار. که یو سرکشه زناور یې هغې ساریږي نه هغه بیا اولي او هغې نه پس ته فوراً په هغه باندې چاړه راکاږي نو بیا ټیک ده او بعضې وخت کې داسې یو سړی اولی زناور مړ شي بیا پې دی چاړه راکاږي نو دا قرباني بیا مرداره ده. کلمه به پې وایي او قصاب له په اجرت کې ته دا نه غوښه ورکولی شي او نه چمړه ورکولی شي. ښه دا غوښه تقسیمول دا بهترینه خبره ده چې هر سړی برابره غوښه بیله کړي ټول مرګري چې کم تقسیم والا دي نو ټولو ته برابره حصه میلو شي. که دې کې بعضې مرګري داسې وي هغې وي یاره اوس هم ذبح وکړه د کلیجي به ترې پخه کړو لکه غوښه به ترې پخه کړو چې ټول مشترکه وخورو نو که ټول پرې رضا وي 9 واړه کسان نو بیا ټیک ده خو که 9 واړو کسانو کې یو هم پرې نارضا وي نو بیا نشي پخولی بیا دې ته اجازت نشته د دې. او غوښه تقسیمول بهتره خبره د بعضې مرګري په دې کې دا وایي یاره وایي مونږ 9 کسان یو حصې به 8 جوړې کو وی دا یو حصه به زمونږ طرف نه د ټولو طرف نه د فقیرانو شي. که 9 واړه په دې باندې راضي وي نو بالکل ټیک ته داسې کولی شي. د قربانۍ زناور غوښه چې دا هغه مالداره سړي له هم ورکولی شي هغې هم خوړی شي ټیک شوه مالداره سړي کاری واسطې هغه هم بالکل جایز ده. په حلال زناور کې یو څو شیزونه حرام دي یو خو وینه حرامه ده چې کومه وینه تویه شي دا نشي استعمالولی نه کټوی کې پخولی شي. یو چې دی نو د هغې شرمګاهانې دا هم نشي خوړی دا هم حرام دي. ښه د خصیتین دا چې دي نو دا هم مکروه دي دا هم نشي خوړی. د وړوکي اودسماتې ځای د لوی اودسماتې ځای د هر یو زناور دا حرام دي دا نشي خوړی. ښه چې کم زناور داسې وي چې د هغې هغه وینې نه غوښه جوړه شي راجمه شي بعضې وخت کې داسې وي چې سړی وي دا غوښه د خو هغه وینه وي چېرته جم شوي په وجود کې نو دا هم نشي خوړی. مثانه نشي خوړی تریخې نشي خوړی او حرام مغز دا شیزونه نشي خوړی دا حرام دي. بله دا ده چې د قربانۍ چمړه هغه خپله هم استعمالولی شي خپله هم خوړی شي او د دې حکم دا دی چې د دې غریب مالک جوړ کړي یا که چېرته څوک په مدرسه کې ورکوي یا د دې قیمت په مدرسه کې ورکوي نو اول به د دې څوک مالک جوړي بیا په مدرسه او په جومات کې دا استعمالولی شي. دا د قربانۍ یو څو مسایل وو خو بهترې خبرې دا دي زما محترمو
چې قرباني داسې په حالت کې وکې چې ځان له وکې نو ښه به وي. ځکه چې ته بهرني سړي نه خبر نه د هغه مال څنګه دی، یا بهرنی سړی داسې دی د هغه نیت صرف د غوښې دی، یا بهرنی سړی داسې دی چې هغه پکې د سره اخلاص نشته، خدای رضا دپاره نه کوي، نو خپله قرباني دې خرابه شوه او هغه تم څه فایده ونه رسېده، هسې د ټولو قربانیانې خرابېږي. نو که د سړي وس کېږي نسخې د ځان له راولي، د کور شریکوال د پکې راجمع شي. که دا نه کېږي چیلې ګډ د ځان له راولي، په دې باندې د قربانیو کې الله تعالی دې موږ له توفیق را نصیب کړي، او چې کمو خلکو اراده کړې ده الله تعالی دې هغې له بهترین داسې ځناور مهیا کړي چې الله تعالی پې هغې نه راضي شي. بله خبره دا ده چې په دې میډیا باندې ډېرې عجیبه خبرې شروع دي. ګورې زما محترمو، هر څه یو طرف ته کوي، اسلام او دین بل طرف ته کوي. که سوچ وکړي که علما کرام په یو میدان کې محنت ونه کړي، هغوی درته قرآن او احادیثو نه ښیي. تقریبا نن په دې ورځ کې موږ صرف مسایل ووی، د قربانۍ مسایل هم ووی، یو نیم سل مسایل مونږ ووی چې په چا کېږي قرباني، په چا نه کېږي، ځناور به څنګه وي، د هغې عیوب څه شی دي، نو دا ټول مسایل مونږ ووی. دا تا ته څوک نور خولی شي، نور څوک دومره وخت ورکولی شي؟ هغې وجه څه ده چې ته زما یو مسلمان رورې چې ستا قرباني خرابه نشي، د قیامت په ورځ چې ته الله ته مخې ته ودرېږي، الله ما خو قرباني کړې ده او د علما کرامو نه مې دا د طریقو سره کړې ده، نو الله به درته وایي چې زه قرباني دې قبوله ده، دا حکمونه زما طرف نه او زما د پیغمبر د طرف نه دي. خو که ته لاړ شي ته وایې مړه دي پکې چا راوستې دي، ځناور راولې، 2 کالو نه کم عمر یې غټ ځناور دې راوسته، ښه ځناور دی حلال کو، هغه د اول په سر باندې غزار ورکو، مړ دی که بیا دې پې چاړه راښکه. عیوب دي پکې که نه، یا پاکستان نیت صرف د غوښې وي، نو قرباني خو دې لاړه، بیا به تا 40 کاله 50 کاله قربانیانې دي کړي، الله ته به مخامخ شي، الله به درته وي نه دي دې وروړي نه مې دې قبول، دا خو زما رضا دپاره نه ده کړې، تا خو دې دپاره کړې ده چې کلي کې خلک وي غټ خیر راغوستی دی او ټولو خلکو له تقسیم کو، ځان لې هم پکې کېښوه، ذخیره هم پکې کېښوه. نو زما محترمو، هر څه مسائل، هر قسمه مسائل د پیدایش نواله تر مرګه پورې علما کرام زموږ ستاسو ټولو د خیر سوچ کې خیر خوا دي، خو معمولی د سیاست د اختلاف د وجې نه نظریه د هر سړي بیله ده، هر سړي ته اختیار ده چې څوک څه نظریه ساتي، خو معمولی اختلاف د وجې نه ته دومره وغورځېدې چې د دین خاوندانو ته تا بدرت شروع کړه، تر دې پورې چې ته هغې ته مور او خور یادې. دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا نقصان د مونږ لره نه که ستا په ایمان یریږو، اوس هم سره ستا د ایمان غم دی چې ایمان نه خارجې کې، د خولو له لږ لګام ورکې، خدای ته وګورئ چې کم سړی دا کوي، الله تعالی د دې سړي له انصاف ورکړي، الله د هدایت نصیب کړي. که الله تعالی د ده په نصیب کې هدایت نه وي لیکلی، الله دې د ځمکه پاکه کړي او خدای دې د ده انجام هم هغه کسانو سره وکړي چې د کم کسانو د وجې نه دا سړی لګیا دی د دین پسې بد ورد وي. نو دا خولې لږ لګام وساتئ، بدله دې مه وایئ.